عبادات پختنه نشته، د فرایض پختنه نشته، د واجبات پختنه نشته، د معاملات د حرام او د مشتبه دي د هغې پختنه نشته. و ابراهیم علیه السلام چې هغه ګډه لال کړو یاره چې غوښه چا وخوړه؟ ابراهیم علیه السلام چې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ګډه لال کو غوښه چا وخوړه؟ حالانکه د دې تپوس نه په قبر کې شته، نه د مرګ په وخت کې شته، نه په حشر کې شته، هیڅ ځای کې نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو سړی راغلی، ورته وایي چې صاحب زما د کور سره بهر نهر بهیږي، نهر، او زه چې د کور وځم زه په هغې نهر کې لامبم چې لامبلو ضرورت مې وي. نو ته ما ته ووایه چې د لامبلو په وخت کې زه خپل مخ قبلې ته کوم او که نرخاته ته؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې مخ خپلو جامو ته کوه چې کوم ځای د جامې ایستي چې څوک یې د نه ونیسي. ځکه چې ستا دې سوال ته ضرورت دی. خدای پاک چې په یو څیز کې تنګي نه ایښي په هغې کې ته ولې تنګي پیدا کړي؟ داسې په کار ده. بعضې خلک هم دغسې تپوسونه، یعنی چې نه مستحب دی، نه سنت دی، نه واجب دی، نه فرض دی، هغه تپوسونه کوي. حالانکه په ده باندې فرایض ډېر زیات پاتې دي، هغه زده نه دي، د هغې تپوس نشته. حرامو کې لګیا دی، د هغې تپوس نشته. د ژوند زما عزتمند و قیمتي کوي، د دې په ځای باندې یو ځل ووایه سبحان الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شل نیکۍ دي. یو حدیث کې لس دي بلکې شل، چې یو ځل ووایي الله اکبر نو شل نیکۍ دي، او چې یو ځل ووایي الحمدلله نو 13 نیکۍ دي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سملی په بستر باندې سبحان الله 3 ځله وایه، الحمدلله 3 ځله وایه، الله اکبر 4 ځله وایه. نو دا 3 او 4 دا سل شل، او یو نیکی الله جل شانه یو په لس چند دی امت لپاره زیاتی، نو دا 1000 نیکی شو. او د ورځې په مزونو پسې لس وایه، نو چې لس ځله یې وی، 10 ځله سبحان الله، 10 ځله الحمدلله، 10 ځله الله اکبر. یو حدیث کې 3 ځله راځي، یو حدیث کې 10 پیرې راځي. نو دا ټولو مزونو پرې 1.5 زله شول، او 1.5 سل نیکۍ چې یو په 10 چنده وي نو دا 1.5 زر شو. نو 1000 نیکۍ د هغې شوې، 1.5 زر نیکۍ د دې شوې. بیا فرمایي چې په تاسو کې څوک د ورځې 1.5 زر ګناهونه کوي، 2.5 زره ګناهونه کوي، او دې سره 2.5 زره واړه ګناهونه معاف کېږي. 2.5 زره ګناهونه، د نظر غلط استعمال وړه ګناه ده، او دغسې چې کوم دی نو غلط ځای ته تلل دا وړه ګناه ده، غلط سوچ، غلط غوږونو باندې اورېدل دا وړه ګناه ده. دا ګناهونه ټول معاف کېږي. لویه ګناه هغې دپاره به توبه وباسي، دغسې اودس سره خود خطا معاف کېږي. نو په ځای د دې چې ته فضول بحث کې لګیا یې، الله جل شانه په دې جوابانیات کې ستا څومره وخت قیمتي کېږي. او زه خو اکثر دا عرض کوم، څو ځله مې دا عرض کړي دي چې یو ځل کلمه ویل یو کافر او مشرک په 3 سکنډه کې مسلمانېږي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، یا اشهد ان محمد عبده ورسوله. 3 سکنډه کې یو سړی مسلمانېږي. دا دومره قیمتي وخت دی د دنیا، لیکن دا زمونږ نه ضایع کېږي.